بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد المبارك وسلم وصلى عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. پرون سبق کې علم المعانی ویلی و چې علم المعانی دا کتاب په درې فنون باندې مشتمل دی. فن اول د علم المعانی په بیان کې، دویم د علم المعانی په بیان کې، دویم د علم البیان په بیان کې، او دریم د علم البدیع په بیان کې دی. دا خبر الاولو چې علم المعانی دای په نور په فنون باندې ولې مقدم کړی دی، نو دای په منزله د مفرد دی او بیان په منزله د مرکب دی، او مفرد مقدم په مرکب باندې. نو ځکه زم دا خبره چې علم المعانی د دې تعریف سره تعریف ذکر کو چې علم يعرف به احوال اللفظ العربي التي بها يطابق اللفظ لمقتضى الحال. دا به بیا دا غینه بعد د فاعل قیود ذکر کړل چې مطابق مقتضى الحال څه مطلب دی او د لفظ څه مطلب دی، د عربي څه مطلب دی. دا ټول خبره اترې وکړل. وس وی چې په علم المعانی کې اته بابونه دي. په علم المعانی کې اته بابونه. نمبر 1 احوال الاسناد، نمبر 2 مسند الیه احوال، نمبر 3 مسند احوال، نمبر 4 احوال متعلقات و فعل، نمبر 5 قصر، نمبر 6 انشاء، نمبر 7 وصل فصل، نمبر 8 ایجاز ادناب مساوات. نو دا علم المعانی په اتو بابونو کې راګیر ادا. په دې اتو بابونو کې علم المعانی ولې راګیر ادا؟ د دې نه علاوه نه قسمونه د دې ول نه راتل، نه بابونه ول نه راتل، اته قسمونه چې دې راتل نشپک ولې نه راتل. نو دې پای کې وجه د حصر بیان نه. نو وی چې وین حصرو او منحصر ده. سم منحصر ده المقصود من علم المعاني ان هغه چې قصد کړل شوی د علم المعانی نه فی 8 ابواب فاتو بابونو کې. و انحصار الكلي في الاجزاء للكلي في الجزئيات. د دې مطلب دا دی چې یو کل وی بل جز وی، یو کلی او بل جزئی وی. آسان الفاظو کې دا دی زما زې انسان یم، انسان نو زما ز کلیم، زما لاس زما جز ده، زما خپا زما جز ده، زما پوز زما جز ده، زما سترګې زما جز دي. نو دا اجزا دي او زچیم دا کلیم ویږي. او زویما زمانم شمس ده، د دنوم عبد الله ده، د دنوم شفیع الرحمن ده. نو دا جزئیات دي او کلی انسان ده. کلی څه ده؟ انسان ده. نو ګوره د جزئی بخپل کلی باندې اطلاق کیږي. د جزئی اطلاق د کلی اطلاق په جزئی باندې کیږي، د کلی اطلاق په څه باندې کیږي؟ لکه مې دا عبد الله انسان ده، دا احسان الله انسان ده، شفیع الرحمن انسان ده. جزئی دا خو د کلی اطلاق پکېږي، خو په جز باندې د خپل کلی اطلاق نه کیږي. زمې دا شمس ده، دا لاس شمس ده ده ها زخ په اوچته کوم زمې خپا دا شمس ده. دا د جز اطلاق په کل باندې نه کیږي، او د جزئی اطلاق په کلی باندې کیږي. نو دا چې موږ وایو چې په علم المعانی کې اته بابونه دي، نه د اطلاق د څه دی لکه څنګه چې د کل اطلاق په جز باندې دی. مطلب د علم المعانی کل دی او اته بابونه لري سری اجزا دي. یوازې دی یو باب ته جز نه وي، کل نه وي، علم المعانی نه وي. یوازې دی دویم باب ته علم المعانی نه وي، یوازې دی دریم باب ته علم المعانی. کدا جزئی او کلی د نسبت ویلې اول سره، نو بیا په کار دا چې علم المعانی باب اول ته علم المعانی ویلې وي، دویم ته علم المعانی ویلې وي، دریم ته علم المعانی ویلې. نو دې ته نه وای، بلکې دا اته بابونه چې راجم شي نو دې ته علم المعانی وای. لکه څنګه چې د انسان خپل راجم شي، لاس راجم شي، پوز راجم شي، نو چې څومره د روسونو د اجزا راجم شي چې موږ وایو د دینه پلان کې جوړ شو. فوا پینې شوي کنه. نو انحصار الكل في الاجزاء للكلي في الجزئيات. ويدل دار غیرول د کل په اجزاو کې نه د کلی په خپل جزئیاتو کې. والا وکده سينوا لصدق علم المعاني على كل باب. نو صادق شو په علم المعاني په هر باب باندې او خبره خو دې نه ده کنه. فوا نشوي کنه.
وزای ودا اتکم غم دین وخت خپل باندې احوال الاسناد الخبری دا باب اول ده احوال المسند الیه دوم ده احوال المسند دریم ده احوال متعلقه الفعل سلورم ده والقصر بنزم ده والانشاء شپغم ده والفصل والوصل اوم ده والايجاز والاتناب والمساوات اتم ده وانما ان حذر فيها وزه پدې کو وجه د حذر بیانې وای کلام با یا خبر وی یا به انشاء وی کلام با یا سوي خبر به یا به انشاء وی خبر او انشاء دا وسوي نو یک چرته کلام خبر به یا بسوي انشاء وی دا کلام د پاره لاول په دې مانځان پوهه کوي چې درې نسبتونه دي یو د نسبت کلامی وای یو د نسبت ذهنی وای یو د نسبت خارجي وای نسبت کلامی نسبت ذهنی نسبت خارجیه نسبت ذهنیه نسبت کلامیه نسبت کلامیه دي ته وای چې په دې الفاظو کې د یو څه بل ته په نسبت وشي او ایجابن وی یا سلبن وی ایجابن وی یا سوي سلبن وی لکه د مې زید قائم نو د لفظ په اعتبار سره ما زید د قیام نسبت وکړو دې ته نسبت کلامی وی زید ليس بقائم د زید نه مې قیام منفی کو نو دې ته ویل کېږي نسبت کلامی واسمه زید قائم په حقیقت کې دا زید ولاړ وي یا به ولاړ نه نو دغه په حقیقت کې چې راکم نسبت په واقع کې د ته نسبت خارجي وي څورته وي آیا نسبت ذهنی لري یعنی زما په ذهن کې چې کلمه زید قائمون وي نو زما په ذهن کې دا خبر راځي چې زید بولاړي نو زما په ذهن کې چې کوم تصور راغی د ته نسبت ذهنی وي نو د کلام د پاره درې سيزونه نسبت کلامی نسبت خارجي او نسبت دا ان شاء الله سبق کې موږ د صدق او د کذب تعریف کوو نو صدق او کذب هم په دې کې باندې دغه پکاري کې چې نسبت کلامی او نسبت خارجي او نسبت څه د ویل کېږي نسبت دې ته د یو سیس بل سیس ته نسبت کول د یو سیس د بل سره تعلق چې نسبت تام وي یعنی پای باندې چپ کېدل صحیح وي چپ کېدل په سوي صحیح وي لکه زید قائم زما نو بلې باندې چپ کېدل صحیح دي چپ کېدل صحیح په مرکب مفید باندې یعنی مهم کې ته رښتونه درودن ویل کېږي او مرکب غیر مفید چې پای باندې چپ کېدل صحیح نه وي په مرکب غیر مفید کوم دی یو سیس نسبت بل ته شوی خو نسبت پکې تام نه وي لکه غلام او زیدین کې د غلام نسبت زید ته شوی خو نسبت تام نه لري نسبت تام مطلب دا دی چې چپ کېدل باغې باندې صحیح وي لکه پوه شوی باندې باندې نو د کلام د پاره بیا نسبت خو به نو که نسبت په خارج کو مطابق خو داغه سره جو که مطابق وو کنه خو نسبت په خارج کې وو نو دې ته خبر وای او که نسبت په خارج کې نه وو چې دې ته بیا سوې انشاء ورته نو که انشاء به بیانېدله جدا باب سادس ته انشاء او جدا به صحیح باب سادس وي او خبر جی نو په خبر کې درې سيزونه پکار وي مسند پکې پکار وي مسند نه پکې پکار وي او اسناد پکې پکار وي نو په کوم د چې کله اسناد پکې د احوال د اسناد پکې بیانېدل جدا باب اول له کا احوال د مستند پکې بیانېدل جو باب ثانی ده کا احوال د مسند پکې بیانېدل جدا باب رابع ده ثالث ده او کا د فعل د مسند متعلقات پکې بیانېدل جو بیا باب رابع ده یا سره باب رابع او هر یو د اسناد نه یا به یو بل سره یا به بری کې یا به قصر سره یا بغیر قصر سره وي مطلب دا چې پرېشته باندې بیا راګیرو یا باندې نکوي جدا باب خامس ته او بیا هر کل جمله یا به بل سره عطف وي یا به بل سره عطف نه وي نو که عطف وت او بګ بیانېدو جو باب و نمبر باب د چې وصل فصل ورته لګي او کلام بلیغ یا چې څومره ضرورت امر به راوړی یا به راغی نه زیات راوړی یا به دا کم راوړی چې بلیغ باز کیږي نو دا اتم باب د اجازه د مساوات لکه بری باندې پوه شو وجه د حصر باندې وس تفصیل کوي وجه د حصر دغه ده چې واما حصر فيها لان الكلام اما خبر واما انشاء كلام بیا خبر ویا به انشاوي لانه لا محاله يشتمل على نسبه تامه بين الطرفين ځکه چې کلام وي نو دا مشتمل وي په نسبت تام باندې بین طرفین مراد مسند الیه دي چې د کلام د پاره دا خبره ضروری ده چې د مسند او د مسند الیه په یو بل سره تعلق وي د یو بل سره نسبت تام وي د یو بل سره به سوي نسبت تام څه وي نسبت تام دي ته وي چې په دې باندې چپ کېدل صحیح وي نسبت تام څه وي
وس نسبت شته خو نسبت تام نه لري لکه د غلام نسبت زید ته شوی دی غلام زید خو چپ کېدل په صحیح نه دي ځکه چې ما وی غلام زید نو ما قبل مخاطب چې زما مخې ته کم دی نا به زمانه نور دغه بکای چې هغه غلام زید سره سپین دی تور دی ولاړ دی ناسته ملاسته راغله نه راغله وکما کله وی زید قائم نو بیا څه شه بیا اوس مخاطب انکار دا دغه نه کوي انتظار نه کوي یا ما وی چې لکه مال اوبه راوړه نو انسان بیا د بل خبرې نه نه غوځه مالګه یې خوبه نو انسان انتظار کوي چپ کېدل به صحیح نه دي چې دا بس ما ته سوچ یې خوبه غواړي کا لامبي به کوي سل به کوي وایي به نه معنی نو دا نسبت تام نو په کلام کې دا خبره ضروری ده چې د طرفین په یو بل نسبت تام شوي طرفین نه پیژنم او تعلق احد الشيئين بالاخر چې د دې کې د یو څه تعلق د بل سره یعنی د مسند له د مسند سره بعید بدیع سره یسه السکوت علیه چې چپ کېدل صحیح وي پاګې باندې با سواء کان ایجابا او سلبا برابر خبره ده کدا ایجابي او سلبي لکه زم زید ولال دی و زید ولال نه دی ایجاب دی او سلب دی او غیر حمایت علی نور سے کما فی الانشائیات لکه په انشائیات کې وتفسيرها بايقاع المحكوم عليه باحقاق المحكوم به على المحكوم عليه او سلب انه خطا في هذا المقام و بعض په کې دا ویل دي چې دا محکوم علیه مستند له یو شی مستند له تدرین او مستند له مبتدا محکوم علیه فاعل او محکوم به فعل ته وای مسند ته وای محکوم به یو شی خبر ته وای نو چا په کې دا کړل چې محکوم علیه په محکوم به باندې واقع وي دا به خبر یو که محکوم علیه په محکوم به باندې نه واقع دا به انشاء وي دا خبر وای خطا فی هذا المقام دا خطا په دې مقام کې لانه لا يشمل النسبه التي في الكلام الانشائي ځکه په کلام انشائي کې نسبت نه وي فلا يسوء التقسيم بیا صحیح دی تقسیم بیا صحیح نه تقسیم فالكلام نو کلام ان كان لنسبته خارج او تطابق ولا تطابق و کلام کا چر دي د پر نسبت وي په خارج کې او دا د سره کا مطابق وي او کنه وي کا مطابق سره او کنه مطابق نو دا خبر ده کا مطابق جو دا خبر د قسمونه یو صدق دی یو کذب دی سوا سبق وو کا مطابق جو صدق ورته کنه مطابق جو کذب ورته یو سبا تفصیل کو درې تفسیر دي پوه شو به نه او کنه جواب یې سره انشاء نه دغه وې ست وې خبر او په انشاء کې کلام خارج وو حل یا به نسبت کلامی د خارج سره مطابق وي یا بنوي او کله خارج په خیال نو ساتل شوی نو دا سره انشاء نه فالكلام ان كان لنسبته خارج تطابق تطابق ولا تطابق فخبر والا فانشاء ولد كذا خارج كتدوی دې لپاره خارج نسبت خارج في احد الازمنه الثلاثه دي بدري زمانو کې اي يكون بين الطرفين چې وی د دوه طرفین څه مطلب وو في الخارج په خارج کې نسبت ثبوتيه او سلبيه کې نسبت ثبوتيه او سلبيه تطابق تلك النسبه ذلك الخارج چې دغه نسبت د خارج سره مطابق وي دغه زید قائم دا نسبت کلامی ده او دا په حقیقت سره مطابق وي جو قصید اکته کنه جو کیزب ته سبب وو ان شاء الله تطابق تلك النسبه ذلك الخارج ثبوتيه او سلبيه او لا تطابق يا مطابق بان تكون النسبه المفهومه من الكلام ثبوتيه چې وی نسبت هغه چې فهميږي د کلام ثبوتي والتي بينهما في الخارج والواقع سلبيه او هغه چې دوړو به مېس کې په خارج او په واقع کې سلبي او بالعكس فخبر اي فالكلام خبر نو دا کلام سره خبر ده والا وان لم يكن لنسبته خارج كذلك کله دا بهر نه بار کې نسبت پکې نه و لکه زه الکه مال وبراوړه نو به کو سوق دس نو چې دا دروغ وګرځاوي دروغ رساوي احتمال په انشاء کې نه وي نو دا ان شاء الله وتحقيق و یو قطه دا ذکر کړه کنه خبر صحیح خبره دې څه وکړه چې د رښتیا او د دروغ احتمال لري چې جمله خبريه نه کړه موږ ویلو بلاوله کې او د دروغ او د رښتیا احتمال نه لري نو الله کې تا دروغ رښتیاوي دلته موږ د سوې ک نسبت کلامی د نسبت خارجي مطابق وو او کنه کړي به خیال ساتل شو جدا ده پوه شو بیرونه دی وی چې بهتره خبره نه تحقیقي خبره ده چې خبره او انشاء دي ته وي چې بدی کې د نسبت کلامی د نسبت خارجي سره قصد کړل شو جدا به خبري وي او کله نسبت کلامی د نسبت سره نسبت خارجي سره د مطابق کېدو او عدم مطابق کېدو د دې قصد نه وکړل شوی نه دا به انشاء خو شوي
وتحقيق ذلك وتحقيق ذلك فرق ان الكلام اما يكون له چې کلام کچته وی لري په نسبت به حيث تحصل من اللفظ چې حاصلې کې د لفظنا ويكون اللفظ موجدا لها او لفظ موجد يعني ایجاد کوونکی لپاره من غیر قصد بغیر قصدنا الى كونه داله چې دلاله کوونکی په نسبت هغه نسبت باندې حاصله فی الواقع چې حاصل په واقع کې بنه شي یعنی د دوه سيزونو په منځ کې نو الانشاء او يكون نسبته یا نسبت لري بحيث يقصد چې قصد کړل شي ان لها نسبه خارجيه چې دې لپاره نسبت خارجي شته تطابق او لا تطابق فهو الخبر دا سره خبر ده لان النسبه المفهومه ده لکه هغه نسبت فهميږي من الكلام الاصل ده من الكلام الاصل ده کلام چې اصل شی بدن کې لابد ضروري ده وان تكون بين شيئين اگر چې دا د دوه شنو په مېس کې وما قطع نظر يعني ذهني سره د قطع نظر ده ذهن لابد ضروري ده ان يكون بين هذين الشيئين في الواقع نسبه ثبوتيه چې په واقع کې به شي نسبت ثبوتي به ان يكون هذا ذاك چې دا هغه شی او سلبيه یا با سلبي به الله يكون هذا ذاك لکه پوه شوي الا ترى مثال درکې انك اذا قلت زيد قائم وكذا جدو زيد قائم نو فان نسبه القيام مثلا حاصله لزيد قطعا نو ځل لګي دا نسبت القيام مثلا حاصل شوی د لپاره قطعا سواء برابر خبره ده قلنا ان النسبه من الامور الخارجيه چې نسبت امور خارجيه او ليست من ايان داغنه وهذا معنى او دا معنى دا وجود النسبه الخارجيه دا وجود کېدو د نسبت خارجيه لکه پوه شو به معنی اسانه خبر دا شولا چې دا نسبت کلامی کړه دي د نسبت خارجي سره د مطابق کېدو عدم مطابق کېدو خیال به ساتلې وي جدا خبر دی کنه جو ان شاء الله خدای وایي چې تحقیقي خبره ده کله نسبت کلامی د نسبت خارجي سره برابر کېدو دا د یو ځای کېدو مطابق کېدو عدم مطابق کېدو کا قص کړل شي دا خبر دی او کا قص نه کړل شي دا سره ان شاء الله نو په کوم باب کې چې ان شاء بیانې کې هغه باب سادس ته سوم باب دی والخبر او خبر چره نو لابد له من مسند الیه ضروری دی لپاره مسند الیه نو چې مسند الیه ذکر بکیږي هغه باب ثانی دی باب ثانی ومسند او که مسند ذکر بکیږي دا باب ثالث دی و اسناد او که اسناد ذکر بکیږي دا باب اول دی سره و زما به کې مسند الیه دا باب اول لیکل لري لاندې په بین صدور او مسند ته باب ثانی لیکل لري او اسناد ته باب ثالث لیکل لري سره به کوم څه دی نه غلط دی کنه اول اسناد ده بیا مسند الیه ده بیا مسند ده مسند الیه دویم باب ده مسند دویم او دریم باب ده او اسناد اول باب ده اول بتا سو احوال الاسناد الخبری ان شاء الله بیا وی والمسند مسند وی نو قد يكون له متعلقات کله به دې لپاره متعلقات به دې لپاره که متعلقات فعل به بیانېدل نه باب رابع دی لکه مفعول او مفعول به او مصدر او مفعول فيه او حال او تمیز او دا نه اذا كان في فعلا كتر فعل وي او في معنى په معنى دی کې مصدر اسم فاعل اسم مفعول وما اشبه ذلك او نور لك مفعول به مفعول فيه ولا وجه تخصيص الكلام بالخبر واذا خبر سره ضروري نه دی دا په انشاء کوم درجه وكل من الاسناد والتعلق او هر یو دي یو څه بل څه اسناد شوی تعلق شوی اما بقصر او بغیر قصر یا به د قصر او یا به نه دا به د افراد لراغیر یا بنی راغیر کدی به راغیر او دا قصر مصر باز بکیدو جدا به خامس ده وكل جمله قرنت باخرى او هر جمله چې یو شی د بل سره یا په عطف سره وي یا په بغیر عطف سره وي کبه عطف او بغیر عطف سره وجود وصل او فصل له چې سوم باب ده سابع شپږم بګی شو شپږم په کې ذکر نه کولې هغه موږ څه وچې څه چره وخت مانه دي ان شاء الله هغه ان شاء الله کنه نو شپږم په کې ان شاء الله دا ووم ده دلته زما بل کې لن لیکلي هغه باب سادسون و اذا وصل فصل په کې څوم ده شپږم ده شپږم نه ده وصل فصل څوم ده ووم ده شپږم څوم ده ان شاء الله یلګه پوښو په بین سطور والا باندې والكلام البليغ او كلام بليغ على اما زائد على اصل المراد یا بدا زائد په اصل مراد باندې خدا فائدې لپاره نو فائدې بګوي احتراز بیان التطويل دغه دې بده اعتراض على التطويل نه ولي على انه لا حاجه اليه بعد تقرير الكلام البليغ ځکه چې په تطويل کې حاجت نه وی دي یعنی تطويل کې نه دا لګه کلام بلیغ وي داغه نه بعد پس نور علاوه به نور زیات والے بګي او غیر زائد یا به غیر زائد وي هذا كله ځانو لكن لا طائل تحته لان دې څه فائدہ نه وي خوش به معنی نو چې دا دغه بګو چې کلام بلیغ په اصل مراد باندې زائد او کنه نه زائد نو بلیغ با اتم باب کې به دې ذکر کوي اجازه اتنا مساوات کې
بيقول ان جميع ما ذكره واذا طول هغه چې ذکر شوی دي د قصر وصل فصل ایجاز مقابلاتنا انما هي من احوال الجمله دا احوال جملې دي او مسند له او د مسند لکه تاکید تقدیم تاخير وغير ذلك فالواجب في هذا المقام نواجب دي په دې مقام کې بیان سبب افرادها چې بیان شي دا د دې افراد جدا جدا وجعلها ابوابا براسها او وګرځول چې د دې ابواب د بصر باندې وقد لخصنا ذلك في شرع وبشر کې نور منګم درې تلخیص کړه ده دا موږ بیان کړه ده خو الله دې وبخه موږ بس داسته دوت کو شرع داړو ضرورت نشته ده هغه پوه شو دې معنی وس بل دې نه خو د سیده او د کیسب خبره کوي جو بیا ول ته اوړي ان شاء الله ورواړوي